لك رضاء ولحقه أدا. محترمو، دا د رجب المرجب میاشت ده. د دغې میاشتې د 28م د شپې فضیلت او د ورځې فضیلت. نو د تاریخ د حسابه څه نن شپه یې سبا یې ورځ ده. د دغه نن شپې فضیلت 2 حدیث وایم او د سبا د ورځې پر فضیلت بس بالا دعا کو. زما مخته کتاب پروت دی د شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانی پیر صاحب مبارک. هندوانو مسلمانان یې پیژني. دا مبارک په خپل کتاب غنیة طالبین کې حدیث رااخی وای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای کچا د رجب د میاشت چې د دغې میاشت د 28م د ورځې روژه ونیول، الله جل جلاله به د په عملنامه کې د 80 میاشتو د روژو ثواب ولیکي. لکه د چې 80 میاشتې روژې ونیولې، که چا د سبا ورځې روژه ونیول، الله تعالی جل جلاله به د په عملنامه کې دغونه ثواب نوشته کړي. 80 میاشتې حساب ورته وکړه، 15 کاله کېږي. د 15 کالو د روژې ثواب به الله د سبا روژې پر ورځ تا ته درکړي. او دغه سبا ورځ دا اول هغه ورځ ده چې د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام د نبوت زیری وکړي او وحی راوړي چې پیغمبر علیه السلام په نبوت نبی سو. سبا اول ورځ و چې اول جز د نبوت رسول علیه السلام ته نازل سو. دا یو حدیث مبارک د سبا ورځې د روژې په فضیلت کې د رجب د میاشتې د 28م د شپې د 28م د ورځې فضیلت. او دوم حدیث مبارک چې د دغې میاشتې فضیلت دی، بیا ابو هریره صاحب مبارک وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویل ول دغه د رجب په میاشت کې یوه ورځ ده، یوه شپه ده. که چا د دغې ورځې روژه ونیول او د دغې شپه یې په عبادت رونه کړل، ده ته به الله جل جلاله د 100 کالو د روژو ثواب ورکړي. که د سبا ورځ روژه ونیول، لکه 100 کاله چې د روژه نیولي، دغونه ثواب الله ورکړي. 100 کاله بیخي ډېر دي. او که چا نن شپه د 28م شپه په عبادت رونه کړل، بس در سپېدو در ساره پورې درودونه وویل پر رسول علیه السلام، تلاوت یې وکړي، نفلونه یې وکړه، په نفلو ستړی سو درودونه یې وویل، په درودو ستړی سو نفلونه یې وکړه. که چا دغه شپه د 28م د شپې رسول علیه السلام یې رونه کړل، لکه 100 کاله چې دی دا 100 کاله چې دی شپه ورځ رونه کړي، دا 100 کاله چې پرله پسې د شپې رونه کړي، دغونه ثواب الله ورکړي. او دغه د 28م ورځ بیا پیغمبر علیه السلام وایي چې سبا ده اول د نبوت زیری د 28م په ورځ پر ما باندې وحی را شروع سوې چې زه پیغمبر سوم. عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د رسول علیه السلام د اکا زوی دی، صحابي دی، چې دغه سبا ورځ براله د 28م ورځ براله سار، نو دی به په مسجد ننوتی، د اعتکاف نیت به وکړي. د یوې ورځې اعتکاف هم شته. د اعتکاف نیت به وکړي، په مسجد به ننوتی، در ماپښین در لمانځه پورې به دی لمانځه ته کش و، د سهاره څه در ماپښین در لمانځه پورې دی نفلو ته کش و، نفلونه عبادتونه به کول. او چې د ماپښین لمونځ به وکړي، بیا به 4 رکعاته نفل وکړل. څنګه به وکړل؟ په هر رکعت کې به چې الحمدلله وویل، یو وارې قل اعوذ برب الفلق، یو وارې قل اعوذ برب الناس، 3 وارې سورة قدر، ان انزلناه فی لیلة القدر، 50 وارې قل ولا شریف ویل په هر رکعت کې. دغه لمونځ به وکړي، دا 4 رکعاته نفل. بیا به د جیب بعد لاس پورته کوي، د مازګر در اذانه به خالق جل جلاله څخه دعا وغوښتي، او د جې امت دپاره د ځان دپاره به دعا وغوښتي د ماپښینه څه در مازګره. دا عبدالله بن عباس صاحب مبارک چې د رسول علیه السلام د اکا زوی دی، لوی صحابي دی. او بیا به داسې وویل ول دغه رقم پیغمبر علیه السلام هم کول چې د 28م ورځ براله سار به په مسجد شریف ننوتی، در ماپښین در لمانځه به نفلو ته عبادت ته کش و، د هغه بعد به دا 4 رکعاته نفل وکړه، په هر رکعت کې به 50 واره قل ولا شریف وویل، بیا به در مازګر در اذانه پورې دعاوې کولې. نو دا د دغې شپې فضیلت دی. بس نور به نه وایم، ډېر دي، 2 کتابه راسره چې سړی دغه شپه رونه کړي
په عبادت سره لکه 100 کاله چې رونه کي 100 کاله شپې چې پر عبادت رونه کي او د سبا ورځې روژه چې ونیسي لکه 100 کاله چې روژه نیولي نو دا د دغې نن شپې څه بس د وسه د فضیلت د درود شریف درود وایست ځان سره درود وایست ګر سره دغسې مجلس مه کوئ دغسې وخت ورکوئ اوس مازدیګر ماښام ماخڅن د لمانځه بعد عبادتو نه پلو ته کش دي که هغه رقم خوب درسي هغه رقم سي که په ولاړې خوب درسي په ناستې عبادت ته کش دي که په ناستې خوب درسي ولاړې دغه نن شپه دغونه یو فضیلت والا شپه ده دا مې د پیراني پیر صاحب مبارک د کتابه څه درته وویل او سره د ډېرو تکلیفو ستړیو څخه مې ځان راورسوئ چې دا خپل د محل خلکو ته خبر ورکړو که موږ 1 لک وارې په اوس په مدرسه کې درود شریف ختم وکړي الحمدلله رب العالمین اللهم اهدنا واشفنا وسلمنا ونورنا وعلمنا الكتاب وفقهنا في الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واشفنا وارزق لنا فهم النبيين وحفظ الملائكة والمقربين صلى الله تعالى على خير خلقه